बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केपीके क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 چې دا موږ سٹارټ کړی دی په چپټر نمبر 12 کې چې دی هغه موږ تیورم نمبر 12.1 تیورم نمبر 12.2 تیورم نمبر 12.3 چې دا وکړه اوس چې کوم موږ دغه کم درېونه تیورمز چې یو کنه دا تیورم نمبر 12.1 2 او 3 چې کوم تیورم نمبر 12.1 شو 2 شو او 3 شو دا ټول چې یو دا وو په پرپینډیکولر بایسیکټر ورته مونږ یا وایو یا ورته بل نوم مونږ وایو رائټ بایسیکټر یا ورته بل نوم رائټ بایسیکټر چې دی هم ویل کیږي دا ټول په هغې باندې وو اوس چې دا کوم 12.4 دیز نه تیورم زه کومه دا به په انګل بایسیکټر صحیح شو نو ګوره د انګل بایسیکټر څه ته ویل کیږي رائټ بایسیکټر څه ته ویل کیږي پرپینډیکولر بایسیکټر څه ته ویل کیږي دا الریډي د دې چپټر چې کوم اولنی ویډیو وا تیورم نمبر 12.1 چې کله مونږ کوو د هغې په انټروډکشن کې مونږ دا خبرې ایکسپلین کړي دي نو که تاسو په دې انګل بایسیکټر او په دې شیزو نه پوهېږئ نو دغه د دې چې کوم چپټر دی د هغه اولنی ویډیو ده تیورم نمبر 12.1 یا چپټر نمبر 12 چې کله مونږ سټارټ کړی د هغې په سټارټ کې وګورئ نو تاسو پرې پوه شئ اوس 12.4 تیورم چې دا کوو د دې چې کوم سټیټمنټ دی اولي سټیټمنټ ته په غور سره غوږ کېدل دی کوي اني پوینټ که مونږ هر یو پوینټ راوالو on the bisector of an angle مطلب دا چې د انګل بایسیکټر لپاره موږ هر یو پوینټ راوالو دا به اکویډیسټنس په یو شان فاصله وفرد فرام اټس ارم د دې ارم نه د انګل چې کوم ارم زی کنه انګل چې کوم ارم زغه دغه نه دا پوینټ چې په یو شان فاصله وفرد ګوره دا A او B چې دا موږ سره واست دا موږ انګل راوست چې یو ری د او B دا او یو ری ست او A دا صحیح شو او دې ته مونږ ګوره دا انګل بایسیکټر چې دا ډرا کو انګل بایسیکټر به کرخه شو دا انګل بایسیکټر ورته مونږ ډرا کو ام ورته مونږ وی صحیح شو نو دا سړی دا خبره کوي که چېرته په دې او ام لپاسه مطلب دا چې کوم انګل بایسیکټر راغلی او ام په دې لپاسه ما هر یو پوینټ راوست دلته مې پوینټ راوست نو دې پوینټ نه دا چې کومه فاصله ده دا یوه چې کومه فاصله ده او لاندې دا یوه چې کومه فاصله ده مطلب دغې لاس ته دغې ارم ته او دې ارم ته چې دا کومې فاصلې دواړه به یو شان دي دا تور چې کوم ما کړي چې دا فاصله او دا فاصله به یو شان دي دا به ثابتوو مونږه دغه لپاره ګوره ګیون مونږ سٹارټ الو او ام مونږ راوغستو سو بایسیکټر راوغستو د انګل ا او بي او ام مونږ راوغستو بایسیکټر د انګل ا او بي دا ا او بي انګل لا او ام مونږ سره راوغستو بایسیکټر راوغستو P is any point on OM په دې دا P پوینټ مونږ راوغستو په دې OM لپاسه باندې هر قسمه پوینټ چې دی راغستی شي دا مونږ یو پوینټ راوغست مونږ ټو پروف مونږ څه پروف کوو P is equidistant from its arm مطلب دا مونږ به دا پروف کوو چې P چې دا به دا په یو شان دي فاصله پروت دی مطلب دیز نه دیز پورې چې دا کومه فاصله راو دیز نه دیز پورې چې دا لاندې کومه فاصله دا دونه سره یو شان دي وي مطلب دا مونږ دا پروف کوو چې پی آر برابر مونږ راولو د پی کیو دا دیز پورې دا فاصله ته مونږ څه ویلې پی آر ته مونږ ویلې دا مونږ برابر راولو د سو د دې فاصله د پی کیو صحیح شو نو ګوره که تاسو په غور سره وګورئ دې پروف مونږ څنګه کوو د دې پروف ګوره په دې اسانه طریقه سره کیږي مونږ به دې چلو کو په دې کې دوه ټراینګل راخو یو ټراینګل چې دی هغه دا دی صحیح شو یو ټراینګل به مونږ راخو دا یو ټراینګل چې دا دی صحیح شو دا دوه ټراینګل به مونږ راخو نو ګوره دې طرف ته چې کوم دا ټراینګل دی د دې چې کوم دا انګل دا انګل دا خو الریډي برابر دی انګل 1 او 2 ورته مثال تور ویم دا برابر دي ولې برابر دي ځکه چې دا الریډي دی ویلي چې دا سره دا او ام بایسیکټر نو بایسیکټر وایي چې دا انګل به په یو شان دي سو کې تقسیموي نو یو راته مې دیز نه میلاو بشي سو انګل یو انګل میلاو شو یو راته دا سایډ میلاو شو دا او پی سایډ د خپل ځان برابري کنه یو راته دا سایډ چې دا میلاو شو او بل خبره چې د ګوره دوه انګل یو انګل دا شو یو انګل دا شو ګوره د دوه انګل یو انګل شو اصل کې د دوانو د طرف نه موږ ته یو انګل چې هغه میلاو شو یو موږ ته دا سایډ میلاو شو اوس په موږ یا یو انګل پیدا کوو صحیح شو او که یو انګل نه پیدا کوو نو موږ به داسې چل کوو بل سایډ به داسې پیدا کوو چې هغه دا انګل څه کوي انکلوډ کوي مطلب دا سایډ به موږ کانګرنټ ثابتوو نو دغه دپاره موږ دا غونډ دغه کوو اوس تاسو په دې باندې په غور سره وګورئ چې دلته کې څنګه چل کړی دی د کنسټرکشن کې ګوره دې نه کنسټرکشن د پیدا اخیستې د کنسټرکشن کې دی چل وکړو پی آر پرپینډیکولر ډرا کو او ای ته ګور د پی نه آر ته دا کم لاین دی دا یې پرپینډیکولر ډرا کو چې پرپینډیکولر ډرا کو نو بس دا انګل راغ شو صحیح شو او پی کې پرپینډیکولر ډرا کو او بی ته پی کې دا پرپینډیکولر ډرا کو دلته کې څه ته او بی ته دا ځګر د زړه غشن لګ زوم کومه دلته کې دا خبر چې بیا کلیر کوم دا لاین چې دا پرپینډیکولر ډرا کو نو دا یو انګل پیدا شو 90 ډیګري صحیح شو او دلته کې دا پرپینډیکولر ډرا کو دا اخو انګل نه خدا الله دې طرف ته دا انګل دا شو دام شو 90 ډیګري نو مطلب دا راځي چې دا دوه انګل برابر شي نو خبره مطلب دا شو چې یو انګل راته دا میلاو شو یو انګل راته دا میلاو شو او یو راته دا سایډ میلاو شو
صحیح شو. نو په دې یو ټراینګل کې دا چې کوم ټراینګل دی دوه انګلي او نان انکلوډ سایډ برابر راغی د کوم ټراینګل د دې بل ټراینګل د دې یو ټراینګل د دې یو انګل د دې یو انګل او د دې نان انکلوډ سایډ دا دوه ټراینګل څه شو کانګرونټ شو چې دوه ټراینګل کانګرونټ شو دا پی نه د ار پورې چې کوم دا فاصله ده او د پی نه د کیو پورې چې کوم دا فاصله ده بس راځي برابر برابر. اوس دغه خبرې چې ما ته الریډي وکړې او دلته کې چې دی بوک نه چې ډایرکټ ته کومه نو هغې دپاره تاسو ته څنګه بار بار زه دا خبره کومه چې دا ډایګرام راوالی دا ځان له په یو جدا پیج باندې وباسئ. اوس چې زه کله دا تیورم پروف کوم نو تاسو په دې خبرو باندې چې دی پوهېږئ. نو موږ راواخیست ټراینګل پی آر او او ټراینګل پی او کیو موږ راواخیست. انګل پی او آر برابر دی انګل پی او کیو. انګل پی او آر برابر دی انګل پی او کیو. انګل پی او آر کوم یو دی انګل پی او آر دا یو انګل چې کومه ده دا یو او انګل پی او کیو دا چې کوم انګل ده دواړه څه دي برابر دي. ولې ځکه چې دا د بایسیکټر هغه انګل دي. صحیح شو. نو دلته کې دا خبرې لیکل دي چې ګیون نو ګیون مطلب دا دی چې دا انګل بایسیکټر چې دی هغه موږ ډرا کړی نو هغې دا دواړه انګل په یو شان حصو کې تقسیم کړي. انګل پی کیو او برابر دی د انګل پی آر او. انګل پی کیو او برابر دی د انګل پی آر او. دا خبره په څه د وجې نه ده انګل پی کیو او دا چې کومه انګل ده دا یوه دې طرف ته دا انګل ته په خپله هم راغستی چې دې طرف ته دا انګل چې کومه ده دا برابر ده د انګل پی آر او دې انګل. ولې ځکه چې دلته کې مونږ په کنسټرکشن کې دا خبره کړې ده چې سډ راکړه پرپینډیکولر راکړه. دلته کې موږ په کنسټرکشن کې وایي چې دا سره موږ پرپینډیکولر راکړې دې طرف ته دا پرپینډیکولر دی دې طرف ته دا پرپینډیکولر دی نو دا دواړه انګلې به صحیح 90 ډیګري وي نو دا ځکه برابر دي. ښه پی او چې دی هغه برابر دی د پی او دا خبره پکې څه ده کامن ده. نو په یو ټراینګل کې چې کوم دا پی او دی دا چې کوم لاین دی دا پی او دا برابر دی د دغه بل ټراینګل هم د پی او. نو پی او د پی او برابر دی ځکه چې دا پکې څه دی کامن دی چې دا برابر شو. نو ټراینګل پی آر او چې دی دا برابر راغی د ټراینګل پی او کې. ولې ځکه چې په یو ټراینګل کې یو انګل دا ده یو انګل دا ده او دا یو سایډ او دا نان انکلوډ سایډ دی. نو انګل سایډ کانګرونټ شو د انګل سایډ چې انګل سایډ د انګل سایډ کانګرونټ شو. پی آر چې کوم دا سایډ دی پی آر دا برابر شو د سو د پی کیو. ولې ځکه چې دا په یو ټراینګل کې څه دی پی آر دی او په یو ټراینګل کې پی کیو دی. نو دا کریسپونډینګ پارټس دي د کانګرونټ ټراینګلز کانګرونټ بی یا کریسپونډینګ سایډز اف کانګرونټ ټراینګلز ار کانګرونټ دې ورته ویل شي. نو یا دې خبره کړې چې د پی نه چې کوم د ا پورې کومه فاصله ده مطلب پی نه ده پی نه ده ا بی لاین پورې کومه فاصله ده او د پی نه د بی سی لاین پورې کومه فاصله ده دواړه سره یو شان دي. مطلب پی ایکویډیسټنس دی د ا بی نه یا د بی ا نه یا د بی سی نه یا د سی بی نه دا سری په یو شان فاصله پراته دي او دغه سری دا اصل کې آرمز دي د سو د انګل ا او بی. نو دا شو تیورم نمبر 12.4 5 چې دی دا د تیورم نمبر 12.4 سره هغه کنورس دی. هلته کې مونږ څه وي په هلته کې مونږ دا خبره کوله که چېرته داسې یو انګلي صحیح شو او دلته مونږ بایسیکټر راښکو دی او په دې باندې مونږ یو پوینټ والو نو مونږ داسې پروف کړي وو چې د دې نه دا فاصله چې کومه ده دا یوه او دې طرف ته چې کومه دا فاصله دا به څه یو شان دي وي. اوس دلته کې مونږ څه وایو ګوره د دې تیورم 12.5 سټیټمنټ چې دی سره any point inside an angle مثال طور دا یو انګل ده صحیح شو دا یو انګل ده دا تیورم ول دا خبره تیورم کې دا خبره کې کچرته په دې انګل کې پکې ته موږ سره والو یو پوینټ راوالو ګورو دلته کې په بدل مارکر باندې دلته کې سب پوینټونه را علم دا ز په بدل مارکر په شین مارکر باندې کوم ګورو دلته کې دا پوینټ راوس دا پوینټ راوس هر ځای کې ته پوینټ چې دی هغه راغسته شي صحیح شو. د مختلف پوینټونو دنه ته په دې انګل کې راغسته شي خو د سره اخوا یو شرط لګای ګورو شرط کې دلته کې د سوې equidistance from its arm دا پوینټونه به دې سره لري چې دیز نه دیز پر چې دا په کومه فاصله او دیز نه دیز پر دا فاصله بس یو شانتي د دې پوینټ فاصله یو شانتي نه دا مونږ نشو راغسته صحیح شو. دا فاصله او دا فاصله یو شانتي دی هغه نه دا نشو راغسته دا فاصله او دا فاصله چې دا وس یو شانتي نه د دې پوینټ برالي چې د دې نه دې طرف ته کومه فاصله دا او دې نه دې طرف ته فاصله دا بس یو شانتي برالي صحیح شو. نو دا بس is on the right bisector دا چې کوم پوینټ را علي په دې انګل کې پکې تا چې دا فاصله او دا فاصله چې دا یو شانتي نو دا پوینټ به بیا بل ځنی پروت دا په دې رائټ بایسیکټر باندې لپاسه پروتي په دې یو شیز به پروتي دا چې کم دی دا یو دا یو چې کم دی په دې رائټ بایسیکټر مطلب په دې کرخه لپاسه چې دا پروتي. نو په دې تیورم کې چې موږ اصل کې دا پروف کوو نو ګیون کې موږ یې چلو کو پروف چې سٹارټ کوو پی موږ راوغستو یو پوینټ چې دا په انګل ا او بی کې پکې ته دی انګل ا او بی دا انګل لا په دې کې موږ پکې ته یو پوینټ راوغستو دا پی چې د پی نه د ار پورې او د پی نه د کیو پورې فاصله موږ سره واسطه برابر راوسته ځکه چې دا په ګیون کې و چې دا فاصله برابر راوالي دا فاصله او دا فاصله موږ سره واسطه برابر په ګیون کې دیس پر دا خبره اصل کې د ګیون دی دا خبره ګیون دا په اخوا باندې موږ پروف کوو از اون د رائټ بایسیکټر مطلب دغه اني پوینټ نه دا پروف کوو چې دا از اون د رائټ بایسیکټر چې دا بایسیکټر رائټ بایسیکټر لپاسه پروت دی ویر پی آر پرپینډیکولر ټو او ا دا کوم پی آر چې دا پرپینډیکولر دی او ا ته او دا پی کیو پرپینډیکولر دی څه ته او بی ته دا پی کیو چې پرپینډیکولر دی څه ته او بی ته.
To prove موږ څه proof کوو چې OP is on the right bisector of angle AOB. موږ دا proof کوو چې دا OP چې دا څه دی دا په دې angle AOB دا د دې angle چې کوم right bisector دی په هغې له پاسه پروت دی. ساده خبره موږ دا proof کوو که نه چې د دې طرف ته چې کوم دا انګل راځي او دې طرف ته چې کوم دا انګل راځي دا لاین دی که نه نو دا لاین به دا انګل تقسیموي که نه خو تقسیموي څنګه به تقسیموي ګوره دا لاین هم دا انګل کټ کوي او دا یې هم کټ کوي دواړه یې کټ کوي دا لاین یې داسې کټ کوي چې صرف یې کټ کوي او دا لاین څه کوي دا یو لاین چې کوم دی دا یو لاین ته ګوره دا یې تقسیموي دې طرف ته دا انګل او دا انګل یو شانتي راولي نو موږ هم دغه شانې پروف کوو چې دې طرف ته دا انګل چې کوم راځي او دې طرف ته دا انګل چې کوم راځي دا به صحیح یو شانتي وي نو کنسټرکشن کې وګوره موږ څه چل وکړو join P to O دا P موږ راول د O سره به join کوو دا وروسته خبره ده P موږ د O سره څه کوو join کوو او ډرا پرپنډیکولر پی آر پی که او دا خو الریډي بر شوي دا خبرې دې ته په دوباره باندې ضرورت نشته دی پروف اوس موږ کوو سټارټ کوو دلته کې پروف سټیټمنټ ریزن چې دا به ورکوو که تاسو وګورئ ګوره ان ټرینګل او پی آر ته وګورئ ان ټرینګل او پی کیو ته وګورئ دا چې کوم ټرینګل او پی آر دا چې کوم ټرینګل دی او دا ټرینګل او پی او کیو دا چې کوم ټرینګل دی د دوه ټرینګل ته چې تاسو وګورئ اصل کې دا رخصي دی رائټ انګل ټرینګل ولې ځکه که تاسو وګورئ دا الریډي ویلي چې دا پرپنډیکولر راکاږي چې د ویلي پرپنډیکولر راکاږه نو پرپنډیکولر موږ دغه شانتي راښکو دي په دې له پاسه نو دې طرف ته چې کوم دا ټرینګل دی دې ته وګوره دا ټرینګل چې کوم دی ګوره دا ټرینګل د دې ګوره د دې سره زموږ سره څه خبرې چې دی هغه موجود دي نو د زموږ سره دا یو خبره موجود ده چې دا انګل پکې څونه ده 90 ډیګري ده نو دا خبره دلته کړې چې انګل پی آر او انګل پی کیو او دا څه شو دا شو 90 ډیګري انګل پی آر او او پی کیو او دا یو انګل موږ سره څه شو میلاو شو بله خبره پی آر برابر دی د پی کیو دا چې کوم پی آر دی دا او دا پی کیو چې دا سری برابر دي دا پی آر چې کوم دی دا پی کیو برابر دي ولې ځکه چې دا په ګیون کې الریډي ویلي دي پی آر او پی کیو چې دا برابر دا خبره په ګیون کې کړله او پی او پی او پکې سری کامن دي دا پی او پی او پکې څه شو کامن شو نو دلته کې دا کومه کانګرونسي راغلی دلته کې د لیکل راځي چې ټرینګل پی او کی او پی آر او ټرینګل او پی کیو دا دواړه څه شو کانګرونت شو دا ټرینګل او دا برنر دا یو ټرینګل چې دا څه شو کانګرونت شو د لیکل سایډ سایډ انګل کانګرونسي پر یو ټرینګل کې دوه سایډونه یو انګل د بل ټرینګل د دوه سایډونو د یو انګل چې کانګرونت رالو دا خبر چې دا خبره ملي کړي دي نه خبره ده چې موږ دا ولیکو چې دا هایپوټینس لیک کانګرونسي شو تاسو دلته ګوره دلته کې چې کوم دا triangle دی دا رائټ انګل ټرینګل راښی دی دا او پی سایډ چې کوم دی دا شو هایپوټینس شو صحیح شو په دې ټرینګل کې او دا یو سایډ څه شو دا یو لیک شو یا یو سایډ شو او الریډي موږ وی چې دا رائټ انګل ټرینګل دی دا رائټ انګل ټرینګل شو په دې کې دا یو هایپوټینس سایډ او دا یو سایډ کم لیک دی دا برابر راغی د دې بل ټرینګل د کوم یو ټرینګل دا اوس په ودی باندې مارک کوم دا یو چې کوم ټرینګل دی دا یو ټرینګل په دې کې دا هایپوټینس دی او دا یو پکې څه شو دا پکې هغه سایډ شو نو د یو ټرینګل د هایپوټینس سایډ ډبل ټرینګل د هایپوټینس سایډ برابر رالو دا دوه رائټ انګل ټرینګل چې دا شو کانګرونت شو دلته کې دا خبر ولیکي چې اچ اس کانګرونت ټو اچ اس دا دلته خبردار چې موږ دې سی ولیکو چې اچ اس کانګرونت ټو اچ اس هایپوټینس سایډ کانګرونت ټو هایپوټینس سایډ چې هایپوټینس سایډ چې د کانګرونت رالو دا دوه ټرینګل چې دا کانګرونت شو چې دوه ټرینګل کانګرونت شو نو دې طرف ته چې په دې ټرینګل کې کوم دا انګل راغیږي دې ست په غور سره وګورئ دا ټرینګل چې دی په دې ټرینګل کې دا چې کوم انګل دا برابر رااله په دې یو ټرینګل کې چې کوم دا انګل دی نو مطلب دا شو چې دا لاین چې دی دا انګل دې طرف ته برابر رااله دې طرف ته برابر رااله مطلب دا لاین دا انګل څه کوي په یو شان دي سو کې تقسیموي ځکه چې دا یې دا یې دواړه سره یو شان دي نو دا لاین څه شو دا او پی لاین شو انګل بایسیکټر نو موږ دا خبرو چې انګل پی او آر برابر راغی د انګل پی او کیو ځکه چې دا کرسپونډینګ پارټس دي یا کرسپونډینګ انګلز دي دا کانګرونت ټرینګلز دا به صحیح کانګرونت وي نو او پی څه شو دا بایسیکټر شو د انګل ای او بی نو دیم دغه خبره کوي چې دا پی سب پروف کا بایسیکټر پروف کا صحیح شو دغه پوینټ بایسیکټر نو او پی موږ بایسیکټر پروف کو نو او پی پکې موږ وایو بار بار نو پی پکې موږ وایو چې او پی بایسیکټر شو انګل بایسیکټر شو پی خو په او پی لپاسه پروت دی نو مطلب دا پی په سره پاسه پروت دی په انګل بایسیکټر لپاسه باندې پروت دی دا شو تیورم نمبر 12.5 اوس تیورم نمبر 12.6 چې دا سالف کو تیورم 12.6 چې دا سوی تیورم نمبر 12.6 کوي the bisectors of angle of a triangle are concurrent الریډي ګوره دې یو مخکې تیورم موږ کړو هغه ته موږ تیورم نمبر 12.3 چې کوم موږ کړو پای کې موږ دا خبره کړو چې رائټ بایسیکټر چې دا کانکرنت دي نو الته کې ما دا خبره کړو چې دا کانکرنت ویل کېږي څه ده نو دغه شانتي هغه تیورم باندې که تاسو پوه شئ نو دا هم د هغې په شانتي دی خو صرف د څه دپاره هغه د رائټ بایسیکټر و مطلب دا دی چې پرپنډیکولر بایسیکټر چې ورته کوم موږ وایو سایډ ته به پرپنډیکولر راښکوده کېدو او دا په انګل بایسیکټرز دی د اصل کې د بایسیکټرز اف انګل مطلب دا دی چې د انګل بایسیکټر خبره کوي چې دا ووایه چې دا به صحیح دا به کانکرنت وي
نو دا مونږ ګورو وکې د اوله ته زه طریقه ښیم چې څنګه د نورو کې زه بار دا خبره کوم چې کله تیورم زه پروف کوم تاسو ته طریقه وښیم. نو په دې کې زه تاسو ته طریقه ښیم چې زه به دا ټراینګل راوالم. دا ټراینګل شو اے بي سي. صحیح شو. په دې کې به زه الریډي دوه پکې زه سره راوالم. دوه به زه په دې ټراینګل کې راوالم انګل بایسیکټر. مثال طور یو مې دا یو انګل بایسیکټر راواغستو، یو مې دا یو سره راواغستو انګل بایسیکټر مې راواغست. دا الریډي ما راواغستل چې دا انګل بایسیکټر دی. او دا د دې ځای نه به ګور دا یو بل په کوم ځای کټ کړي؟ په ډي پوینټ کټ کړي. نو دا به زه ووایم چې دا په ډي پوینټ باندې یو بل کټ کړو. صحیح شو. د ډي نه به زه اې ته یو لاین راکاږم. صحیح شو. د ډي نه مې اې ته لاین راښکودو. اوس د ډي نه مې اې ته لاین راښکودو، خو دې لاین په باره کې ما څه خبره لا نه به یې کړي چې دا ډي اې چې دی دا انګل بایسیکټر دی که نه دی. که چېرته دې ډي اې لاین دا انګل اې بایسیکټ کړه، صحیح شو، نو بیا به دا ډي اې هم انګل بایسیکټر شي. نو دا هم انګل بایسیکټر او دا هم انګل بایسیکټر او دا مې ورسره ثابت کړو انګل بایسیکټر. نو درې واړه په یو پوینټ ټچ کېږي په دې ډي باندې. نو موږ به وایو چې دا درې واړه د یو پوینټ نه پاس کېږي. نو د درې واړو انګل بایسیکټر ته ویل کېږي چې دا سړي کانکرنټ دي. نو خپل تیورم چې دی هغه په دې طریقه سره پروف کوو. ښه نو طریقه دا پروف به څنګه وي؟ ګوره چې دا یو انګل بایسیکټر او دا ما راواغستل که نه، نو په بایسیکټر کې مونږ تیورم نمبر 12.4 او 5 چې مونږ وکړه د هغې مونږ مدد الو. دا پروف به مونږ څنګه په کومه طریقې سره کوو؟ ګوره چې مونږ دا راواغست چې دا انګل بایسیکټر دی، نو له ډي نه له کې پورې دا فاصله، له ډي نه له ایم پورې به دا فاصله سي، دا به یو شان دي. صحیح شو. بل به مونږ ګیون رایټ انګل بایسیکټر راولو دا یو، نو د دې ډي نه د ال پورې چې کومه دا فاصله او له ډي نه له کې پورې چې کومه دا فاصله دا به یو شان دي. نو ښه په غور سره وګورئ دې ځای کې ته چې دا فاصله له دې برابر ده او دا فاصله له دې برابر ده. صحیح شو. نو دا دواړه فاصلې چې دا په یو بل کې یو شان دي. څنګه؟ ټرانزیټیو پراپرټي به موږ استعمال کوو. نو چې دا دواړه فاصلې چې دی په یو بل کې څه رالي؟ کانګرونټ رالي. دا فاصله او دا فاصله کانګرونټ راله. نو موږ به تیورم نمبر 12.5 بیا استعمال کوو چې کله د دې پوینټ نه دې طرف ته چې کوم دې عام ته دا فاصله او دې عام ته دا فاصله یو شانتي وه، نو دا کوم ډي پوینټ به په بل ځای نه وي، دا به په دې انګل بایسیکټر له پاسه وي. دا ډي ای به په خپله انګل بایسیکټر چې دی هغه ثابت شي. نو دا سټیټمنټ چې کوم ما ووي په یو ځل مې ووي، دا تاسو دوه درې پیرې ریپیټ کړئ، دا ویډیو ریپیټ کړئ. تاسو په خپله په دې باندې پوه شئ چې زه څه ویل غواړم. ما الریډي تاسو ته ووي، نو ریپیټ یې کړئ. که تاسو پرې نه پوهېږئ دوه درې ځله چې دی ریپیټ یې کړئ. ښه ګیون دلته کې اوس سټارټ مونږ د پروف الو. ګیون مونږ سره راواغستل بي ډي او سی ډي مونږ بایسیکټر راواغستل. انګل بایسیکټر مونږ راواغستل. کوم انګل؟ د انګل بي او د انګل سی. ګورئ دا بي ډي او دا سی ډي مونږ سره راواغستل. انګل بایسیکټر راواغست. یو مونږ د انګل بي راواغست، د یو د انګل سی راواغست. هغه شان طریقه سره ګوره دا کتاب وایي چې دا روان دي څنګه چېرته زه دا خبره کوم. ګوره دا کوم ټراینګل؟ ټراینګل اے بي سی دی. which intersects each other at D. اوس دې دواړو الریډي یو بل په ډي باندې انټرسیکټ کوو. صحیح شو. او د دې خبره الریډي دا کړې چې دا انګل بایسیکټرز دي. د انګل بي او د انګل سی دي، مطلب انګل بایسیکټرز دي. D is joined to A. د D نه A ته دا کرښه راښکوده، خو دا نه دی ویلي چې دا D A چې دی کوم مونږ دا کرښه راښکو دي دا انګل A بایسیکټ کوي که نه بایسیکټ کوي. دا خبره چې دا مونږ نه ده کړې، دا ځان سره یاده ساتئ. مونږ به دا ثابتوو چې دا D A سره دا انګل بایسیکټر دی. ښه وکې ده. To prove DA is the bisector of angle A. مونږ به څه پروف کوو چې دا DA سره دا د انګل A بایسیکټر دی. د دې دوه خو مونږ الریډي خبره وکړه، خو د دریم خبره مونږ څه کوو؟ دا مونږ اوس پروف کوو. دې لپاره څو کنسټرکشن مونږ وکړو. کنسټرکشن چلو کو فرام ډي، دا چې کوم ډي پوینټ دی که نه، د دې نه په دې کې د بي سی ته څه راکړم؟ پرپنډیکولر راکړم. مطلب ډي کې پرپنډیکولر راکړم څه ته؟ بي سی ته. نو دا شان مونږ ډي کې راښکودو پرپنډیکولر دی بي سی ته. صحیح شو. دغه شانتي ډي ال به مونږ پرپنډیکولر راکاږو سی ای ته. ډي ال به مونږ پرپنډیکولر راکاږو څه ته؟ د سی ای ته. دا مونږ سره راښکودو پرپنډیکولر راښکودو. او ډي ام به مونږ پرپنډیکولر راکاږو څه ته؟ ای بي ته. نو د ډي ام به مونږ پرپنډیکولر راکاږو څه ته؟ ای بي ته. دا مونږ پرپنډیکولر راښکودل. صحیح شو. اوس چې کله دا مونږ پرپنډیکولر چې دی هغه راښکودل، نو مونږ به دا ثابتو ګوره چې دا فاصله او دا فاصله برابر دي. صحیح شو. او دا فاصله چې کومه ده او دا فاصله چې دا برابر دي، نو چې کله دا درې واړه فاصلې په یو بل کې برابر شي، نو دا به دا به بیا انګل بایسیکټرز وي. ښه اوس وکې دلته کې په غور سره وګوره. ګوره سټیټمنټ دا بار زه تاسو ته دا خبره کوم، نو په دې سکیم دا خبره کوم چې دا ډایګرام چې دی دا ځان سره په یو جدا پیج باندې وباسئ. نو دلته کې دا کومې خبرې چې زه کوم دا دې کې بیا تاسو ته صحیح اساني وي. خو دلته کې وګورئ D lies on the bisector of angle B. دا ډي چې دی دا په کوم ځای باندې د انګل بي بایسیکټر دی. چې په بایسیکټر دی نو تیورم استعمالو. تیورم نمبر 12.3 هغه تیورم تاسو راوړئ بیا ځان له. تیورم نمبر 12.3 چې دا استعمالو. تیورم 12.3 دا خبره کوي که چېرته یو پوینټ په یو انګل بایسیکټر له پاسه پروت و، دغه پوینټ نه به دې طرف ته چې کومه فاصله د انګل دې عام ته او دغه پوینټ نه د انګل دې عام ته چې کومه فاصله دا به یو شان دي. دا فاصله او دا فاصله به یو شان دي. نو مطلب دا شو چې دا ډي کې او ډي ام څه شو؟ دا شو برابر. ډي کې د ډي ام برابر شو. دې ته موږ څه وایو؟ ایکویشن نمبر 1.
دا شانتي اوس د لاندې خبره کوي چې ډي لایز اون د بایسیکټر اف انګل سی. دا ډي چې دی دا د انګل سی او بایسیکټر هم پروت دی. نو دا ډي کې دا فاصله چې کومه ده او د بل عام ته دا چې کوم ډي ال فاصله دا بس دا هم یو شانتي دی. هم دغه خبره کوي چې ډي کې او ډي ال فاصله چې دا هم یو شانتي. نو بره مې ویل چې ډي کې او ډي ام یو شانتي، لاندې هم ډي کې او ډي ال یو شانتي دي. او تیورم چې دونه 12.1 چې 12.3 چې اما استعمال کړل. نو اوس وکړئ دلته وکړئ ډي کې برابر دی ډي کې چې دا برابر دی د ډي ام او دا ډي کې چې دا ډي کې چې دا بیا برابر دی د ډي ال. نو مطلب ډي ام او ډي ال په یو بل کې څه شو برابر شو، ډي ال او ډي ام په یو بل کې څه شو برابر رالو. ډي ال او ډي ام په یو بل کې برابر رالو درسته د وجې نه دلته کې استعمال کړ ترانزټیو پراپرټي. دلته کې ترانزټیو پراپرټي استعمال کړه. نو دلته کې تاسو ګورئ دا چې کوم ډي پوینټ دی دا ډي پوینټ دی دا د انګل ا پر منځ کې دی کنه دی په منځ کې مطلب نه دا ډي پوینټ چې دا د انګل ا په منځ کې او راغلی کنه په سنټر نه یادوم چې خاص سنټر نو خو په دې انګل ا کې دنه چرته دلته کې سره راغلی دی کنه دا ډي پوینټ راغلی دی ځکه راغلی دی. د ډي نه د ال پورې کومه دا فاصله ده او د ډي نه د ام پورې دا کومه فاصله ده موږ ثابت کړ چې دا برابر دي. نو تیورم نمبر 12.5 موږ ته دا خبره کوي چې کله دا فاصله او دا فاصله برابر او دا پوینټ د دې انګل په دن نه راغلو په دې انګل کې دن نه راغلو دا چې کوم انګل ا ده په دې کې دن نه راغلو. نو دا پوینټ چې دا ډي دا په بل ځای نه دا د دې انګل په بایسیکټر باندې و پروت دی. دلته کې دا کم لاین چې دا انګل بایسیکټ کوي کنه دا پوینټ په هغه بایسیکټر باندې لپاسه پروت دی. نو دغه شانتي دلته کې د ډي ال د ډي ام برابر راغی. نو ډي لایز ان د بایسیکټر اف انګل ا مطلب دا چې ډي سره ایکوډیسټنس دی د ال او د ام نه. نو ډي په کوم ځای باندې د انګل ا په بایسیکټر وي. نو یا دې خبره کړې یا موږ دا وایو چې ا ډي از بایسیکټر اف انګل ا. AD is bisector of angle A. AD کوم ځای دی ګوره دا ځای دی مونږه دا خو مونږ ویلو چې دا بایسیکټر دی کنه. نو AD به کې مونږ ثابت کوو چې دا څه شو دا بایسیکټر شو د انګل A. چې AD د انګل A بایسیکټر شو نو الته ګوره مونږ خبر وکړه چې ګوره دلته کې مونږ وی چې BD چې دی هغه بایسیکټر دی د انګل A. صحیح شو. او AD مونږ وی چې بایسیکټر دی د انګل A او CD هم مونږ وی چې بایسیکټر د انګل A. نو دا ټول درې وانه کې DD راځي. نو دا ټول بایسیکټر چې دا په کوم ځای باندې یو بل سره چې جوائن کیږي په D پوینټ باندې جوائن کیږي. چې په ډي پوینټ باندې جوائن کیږي نو دا بایسیکټرز د دې انګل ټرایانګل وسی دا به کانکرنټي او څه به کانکرنټي ایٹ ډي دا به ډي ته سي کانکرنټ وي. نو دا شو تیورم نمبر 12.6. اوس لاندې وسره دا لږه وړې خبرې چې دا کوي چې د پوینټ اف کانکرنسي اف د 3 انګل بایسیکټر اف ا ټرایانګل از کالډ ان سنټر. ګوره مثال تور دا یو ټرایانګل دی دلته کوسه دا خبره کوي د ان سنټر متعلق چې ان سنټر څه ته ویل کیږي. دا چې کوم ډي پوینټ مونږ راوغس کنه دا چې کوم ډي پوینټ چې دا مونږ راوغس دا یو دا ډي پوینټ دا رسنه جوړ شي ګوره دا انګل بایسیکټر دی یو دا انګل بایسیکټر دی دا انګل بایسیکټر ټول په دې باندې ټچ کیږي. دی ډي پوینټ اصل کې ویل کیږي سو ان سنټر ورته ویل کیږي. دی ډي پوینټ ته ویل کیږي ان سنټر. دا بزان سره یاد ساتئ. نو اصل کې دی لاندې دا خبره کوي چې the point of concurrency of 3 angle bisectors کچته یو ټرایانګل دا درې بکی انګل بایسیکټرز دي نو دا پوینټ نه د پوینټ اف کنکرنسي چورته مونږ وایو دې ته ویل کیږي سو ان سنټر ورته ویل کیږي. او الته کې اوس مونږ د رائټ بایسیکټر هغه یاد ساتئ ځان سره د رائټ بایسیکټر چې کوم چې دې طرف ته دا پرپنډیکولر مونږ ډرا کو دا پرپنډیکولر ډرا کو دا پرپنډیکولر ډرا کو نو د رائټ بایسیکټر دې ته ویل کیږي د ارتاګونل ویل کیږي. صحیح شو. دا ارتو سنټر دې ته ویل کیږي ارتو سنټر ورته ویل کیږي. یاد ساتئ ګوره د ټرایانګل دوه ټرایانګل مې ایدي وستي او تاسو دا خبر چې دا کلیر کومه په دې باندې چې کله دا یو انګل بایسیکټر دا یو انګل بایسیکټر دا یو انګل بایسیکټر په کم ځای باندې یو بل ټچ کی په دې پوینټ باندې دې پوینټ ته ویل کیږي ان سنټر. صحیح شو. د ټرایانګل درې وانه سایډونو چې کله موږ انګل بایسیکټر راکړو په کم ځای چې دا یو بل ټچ کیږي ته ان سنټر ویل کیږي. د ټرایانګل په کیس کې موږ دا خبره کوو او د ټرایانګل چې کله موږ رائټ بایسیکټر راکړو دې لاین ته پرپنډیکولر لاین دا دی دې ته ویل کیږي سو رائټ بایسیکټر. رائټ بایسیکټر یو دا موږ ډرا کو یو دا رائټ بایسیکټر ډرا کوم دا درې ونه چې په یو بل په کم ځای باندې ټچ کی دا د څه ویل کیږي ارتو سنټر ورته ویل کیږي. ارتو سنټر یو ان سنټر دی یو ارتو سنټر دی دا دوه خبرې چې ځان سره یاد ساتئ. د ان سنټر اف د ان سنټر ان سنټر always lies inside the triangle. د ان سنټر به همیشه لپاره ټرایانګل کې دنه موجودي دلته کې دنه موجودي. د ان سنټر از equidistant from the three sides of a triangle. یاد ساته د ان سنټر نه دا فاصله او دا فاصله بس یو شانتي وي. نو دا بل ټرایانګل درې وان سایډونه په یو شانتي فاصله پروت دي. A circle drawn using in center and the distance to one side as radius is said to be inscribed within the triangle. دا ګور په کلاس 10 کې بیا دا خبرې چې دی کیږي هغه سرکل چې هغه مونږه د ان سنټر
باندې موږ پر کار کیدو او د ټراینګل د یو سایډ پر موږ پر کار کولاو کو دا درې وړ سایډونه چې د ټراینګل چې د ټچ کی دنه مطلب دا رچی پر ټراینګل کې یو سرکل موږ ډرا کو دا چې کوم سرکل د دې ته ویل کیږي سو انسکرایب سرکل هغه سرکل ته ویل کیږي چې هغه په ټراینګل کې موږ پکې ډرا کو دا په کلاس 10 کې بیا په دې باندې تیورم چې دا پریکټیکل جیومټري چې دا هغه په دې باندې شته دی په پریکټیکل جیومټري کې د کلاس 10 چې دی هغه بیا دغه انسکرایب سرکل شو اسکرایب سرکل شو سرکمسکرایب سرکل وته ویل کی دا موږ سکو دا موږ ډرا کو نو دا د دې پورې چې دی دا د چپټر نمبر 12 چې دی هغه تیورمز شو ټولې تیورمز چې دی موږ وکړل واړه ټاپک چې دی پکې موږ ایکسپلین کړل نیکسټ به ان شاء الله ایکسرسایز نمبر 12.1 چې دی دا به ایکسپلین کوم